إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ استاسو مسله دا په جراب باندې مسح. جراب باندې مسح روا ده که ناروا ده؟ دا هم یو سنگینه مسله ده. عام خلق ته چې څوک دا مسله کوي چې په جراب و مسح روا ده، مزه ورکوي، ځکه اسانتیا ده پکې کنه. او خلقو ته حدیث د کړي دي چې حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په جراب مسح کړی دا. بیا چې ته ورته ډېر وایې نه مني، وی حدیث کې راغلی دی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په جراب مسح کړی. حالان کې خبر جدا ده. حدیث باندې عمل کولو د پاره 5 شرایط دي. دا څنګه ده چې د حدیثو کتاب براخله او حدیث به پکې ګوري او عمل به پکې دا څنګه ده ګوره. ما تاسو ته وی زمونږ یو ملګری و، هغه دغه جوړه کړې وه، بیت الخلا جوړه کړې وه، قبلې ته مخ کړی و او مشرق ته شا کړو. ما ورته وی دا ولې؟ وی حدیث کې راغلی دی کنه ولکن شرقوا او غربوا. تاسو قبله ته مخ کوئ او شا کوئ، ما یا مشرق ته مخ کوئ یا مغرب ته. نو بس ما مغرب او مشرق ته شا کړی او مخ کړی دنو. ما وی د خدای بنده په حدیث باندې عمل کولو طریقه دا نه ده. د حدیث مصداق بم ګوري کنه. دا حدیث په مدینه منوره کې
بیا په دغه الفاظ باندې صادقېږي کنه د حدیث د اول او د آخر په منځ کې خو ټکر دی فلا تستقبل القبلة قبله ته مخ کوئ ما نو چې تا مغرب ته مخ کړی نو قبله نه ده نو د حدیث ته اول جملې او د دویمې جملې منځ کې تعارض راغی کنه نه بس وی زه په حدیث عمل کوم میں په حدیث تی عمل نه کنه فلا تستقبل القبلة حدیث نه ده قبله ته مخ کوي من خو مخ دې کنه نو نیم باندې عمل کې او نیم نه نو زمونږ استاد او عوام ورونه ډېر خلک په دې کې غلطيږي چې حدیث په کتاب کې وګوري او بس عمل په کوي نو دا څنګه ده زمونږ استاد زمانہ کې زمونږ استاد زمانہ کې پښتو کې دا حدیث کتابونه راوتلي دي او چې چا مکتب ویلې کنه بس هغه د پښتو د حدیث کتاب ویلې شي نو د پښتو کتاب کې خدا حدیث ترجمه ده کنه او لیکلې مغه چا ده چې داغه نظریم دا د چې حدیث پیدا کینو عمل به پکې شرایط نه وای دنیا کې مولوی صاحب چې څومره شرطونه دي کنه څومره شیونه دي دا شرایط لري ګوره د دنیا کارونه هم شرایط لري موټر چې پاغه کې مزل کې او سفر کې نو خو کلی به در سره ای کنه کنه د داسي کلی به در سره ای بیا به دروازه خلاصه که شیشه به ماته دروازه به خلاصه شیشه به نه ماته بیا پاغه کې سوچ ده پاغه کلی باندې باغه سوچ تاوه بیا به موټر چالانیږي بیا به ورته لږ صبر کې چې ګرم شي چې ګرم شي نو بیا پکې سټیرنګ دی نو چې یو طرف ته تاو کې نو یو طرف ته بزي چې بل طرف ته تاو کې بل طرف ته بزي ته نه بس سټیرنګ نه تاو ما بس موټر بزي نو والکا خلق د پل نه پورته زی او ته بلاندې روانه شرایط لري دنیا بیکار ده او کمزور ده او هر کار شرایط لري نه دا د دین کار د تدسی بیکار اخکاری چار سړی برازي او به شرطونه و په عمل کوي دا خو نه کیږي ما په خبره پوهیږي مونږ او تاسو ته خدای پاک برکه پرې کې عقل هم راکړي او دماغ نبم کار اخلي تر څو مو چې د کپرې کې عقلی نو د شریعت احکام راته متوجي دي مونږ او تاسو به مکلفین یو کله چې د عقل لاړ او لیوانه شو یو انسان بیا ورته د شریعت احکام متوجی دي لیوانه چاته وای چې شرایط نه مني خپل کور او پردې نه پیژني دوست او دشمن نه پیژني دیوال او آبادی او پټی نه پیژني بس ګرځي نو عقل نبم کار اخلی کنه
دی مکلفینو باندې چې الله تعالی احکام لازم کړي دي او ضروری کړي دي. د دې معنا دا د مولوی صاحب چې دی به د عقل نه پکې کار اخلي، سوچ به پې کوي، شیشه به نه ماته موټر ته چې بس زه نشم خلاصولی دروازې مروازې. دی خو یې جواز سیر کې نه دي لیکلي. نو شرایط لري ښه حدیث باندې چې څوک عمل کوي. مولوی صاحب 15 شرایط لري ښه دا علماء لیکلي دي. یوه دا چې عربي به صحیح وي، زور زیر پیخ الفاظ به صحیح وي. الفاظ چې غلط کی نو بیا خو ته غلطه معنا روزي کنه، نو عمل به پې څنګه کې. د حدیثو الفاظ به څه وي، د نیر نشي ګوره، الفاظ به صحیح وي. چې الفاظ دې غلط کړه کنه بیا خو ته بله معنا جوړېږي. زمونږ یو استاد و هغه راته وی وایي ما ته یو سړی راغی، چیرې صاحب ما خو کتاب کې یو خبره ولیده. مې څه خبره دی ولیده؟ وی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله چې وړوکی او کنه ماشومو نو خلکو نه به وزي پټولې. ما وی دا ته څه ګنډې وړی وی؟ وی چې والله د سیرت کتاب کې دي وزي به پټولې، چیلې به پټولې. ما کم کتاب کې دی وی سیرت مصطفی کې. ما تراوړه هغه کې لیکلیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریا چراتا تھا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم با دا وزی او چیلی سراولی ویدوی چوراتا تا پټولی بے چور خو غلاتا وی کنم. نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریا چوراتا تھا. نبی علیہ السلام با چیلی وزی پټولی. ما تا خدای غر کا دا چوراتا تا نه ده، دا چراتا تا ده. د چیز ور ده پیخ نه ده. ولی غلط الفاظ وے مولوی صاحب چې لفظ غلط کې کنا نو خو غلطه معنا ته روزي کنا. نو شرط دا ده چې الفاظ به د صحیح زده وي. ګوره غلط الفاظ خو معنا غلطه ای کنا. او الفاظ څوک صحیح وي چې چا نحو ویلی، فنون ویلی او فنون کې کلک ماهری، نو خو بیا به الفاظ چې دی نو صحیح وی کنه. یو تفسیر دی تفسیر مواهب الرحمن نوم دی ښا. هغه کې یو حدیث راوړی کې دی چې دا مفسر خو لوی شخصیت ته خو کاتب نه بغلطی راغنی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے چې څوک خوب وګوري نو هر چاته د تعبیر هر چاته دی نه وای. حضور فرمایلی دی خوبونه چې دی علی رجل طائرن، د مارغه خوب پورې نښتي دي
چا چې تعبیر وکړ نو د ماغه د خونه دا خوب راپورته که دویم تعبیر بیا کار نه کوي. نو حدیث الفاظ څنګه دي؟ علی رجل طائر، هغه لیکلي دي علی رجل طائر. په 30 سړي باندې دي. نو اوس ګوره علی رجل او علی رجل، نو لاندې مترجم چې ترجمه کړې ده نو د رجل کړې ده. ګوره هغه الفاظ غلط ویلي دي، دې ترجمه هم غلطه کوي. زما په خبره پوه شو؟ دا درته هغه بنیادي خبرې کومه ښه، او دا خبرې به درته بل ځای کې پیدا نشي. ګوره تاسو به علما کېږئ، مفتیان کېږئ به انشاءالله، او امت درته په تمه دی چې عقل نه کار وانخلئ او په دین پوه نشئ، خو غلطې مسلې به کوئ. نو چې تاسو په غلطه شئ نو عوام ملګري به څنګه په سمه روان شي؟ کار به خراب کړي. نو یو شرط پکې دا دی مولوي صاحب ښه چې الفاظ به صحیح وي، لفظ چې بدل شو، زور او زیر بدل شو، بیا خو ورسره معنا ختمیږي که نه، بله معنا به کوې. نو په حدیث تا عمل وکړه ودې نه، حدیث یو مقصد او ته بل ځای ته لاړې، ځکه لفظ دې غلط وی که نه. دویم نمبر الفاظ چې د صحیح نو معنا به هم صحیح کې. د لفظ معنا به ګورې چې مولوي صاحب د دې څه معنا ده. دا چې تا فنون کلک نه ویلي او علم لغت دی نه کتلی، دا د مکتبیانو کار دی، دا خو نه دی. یو سړی داسې و چې هغه به مولوي صاحب استنجا وکړه که نه، نو بیا به ویتر کول او دس نه مخکې استنجا به چې وکړه ویتر به کول. چا ورته وی دا ولې؟ وی په حدیث عمل کوم که نه. حدیث کې راغلی دی من استجمر فلیوتر، څوک چې استنجا وکړي نو ویتر دی وکړي. نو ویتر کومه والک فلیوتر غلطه معنا کې. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک استنجا کوي او تیږي او لوټي استعمالوي نو طاق دې استعمال کی. څه دې استعمال کی؟ دلته فلیوتر د ویترو مونځ ته نه وایي، دلته طاق معنا ده. ارزه کې ویترو دغه معنا نه ده. د ویترو درې معنی دي ښه. یو معنی د طاق، طاق معنی ده. کله چې محدث کې ولیده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اوتر برکعتن، دا مز مبارک د شپې په یو رکعت باندې طاق کړو. څه معنی ده؟ طاق. نو څه معنی؟ کله چې منځ کاو اخرنی منځ د شپې د رسول الله مبارک یو رکعتو چې د ویترو دی، ویتر 3 رکعت نه دي، اخرنی رکعت یو نه دی، نو د دې یو رکعت په وجه د شپې دا ټول منځ طاق شو. څه شی شو؟ ولی حضور فرمایي ان الله وتر يحب الوتر، الله طاق دے نو طاق خوخی.
دا زمونږ او ستاسو ملګري خلکو ته وایي یو رکعت ویتر دی. دا غلطه مسله تی ولې راویسته؟ معنا غلطه کوي که نه. اوتر برکعتن دا معنا نه ده چې یو رکعت ویتر یو کو. اوتر برکعتن معنا دا ده چې دا خپل ټول منځي په یو رکعت باندې تاخ کو. ذهن کې مو خبره کېناسته نو خلکو ته وایي یو رکعت ویتر دی. ولکه ولې دروغ وایي؟ یو رکعت ویتر کم ځای کې دی؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نهى عن البطیرا. رسول الله مبارک د یو رکعت منځ نه منع کړی ده. صحیح روایت ده. نو ته څنګه وې چې یو رکعت یو صحابه منې کوي او خپلې کوي؟ دا نقصان تا کې دی. د حدیث معنا دی غلطه وکړه، ټول امت ته په غلطیا کې وغورځاو. څومره تاوان یې وکړ. مناظره هم پې کوي، کتاب هم پې لیکلی. حالانکه دا قاعده د مولوي صاحب کله چې فعل متعدی شي مفعول به ته بغیر د واسطې د حرف جر نه او تر رکعتن الته مقصود انحصار د فعل وی په مفعول به کې یو رکعت یو. کله چې فعل متعدی شي مفعول به ته په واسطې د حرف جر الته انحصار مقصد نه وي. معنا دا د چې ډېر مونځ یې وکړه خو دا ډېر مونځ یې په یو رکعت طاق کړ. دا درته قاعده قرأت خلف الامام کې هم وایم. غلطه معنا کوي. څومره مشکل پیښ شو او په حدیث عمل کوم. کله دی په حدیث عمل وکړو معنا غلطه کوي. وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی د رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی 3 طلاقا یو طلاقو. دا ابو بکر صدیق صاحب زمانہ کے 3 طلاقا یو طلاقو. د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په خلافت کې اولنی 2 کلونو کې 3 طلاقا یو طلاقو. اخیره کې چې خلکو طلاقونه ښځو ته اچول ډېر کړه نو عمر صاحب سیاستن حکم وکړه چې 3 دي. نو 3 طلاقو ته 3 ویل دا د عمر صاحب حکم دی. د الله د پیغمبر او د ابوبکر صدیق صاحب او د شریعت حکم دا دی چې 3 طلاق یو دی. نو چې څو ښځې ته 3 طلاق ورکي او دوی ته ورشي ورته وایي یو دی. دا ولې دا نقصان کم ځي وکړو؟ معنا غلطه کوي. د دې حدیث علما 9 معنی کوي، یوه معنا هم پکې دا نه ده. دا د مسلم شریف روایت ده. مسلم شریف کې امام نووي صاحب د دې شرح کړی ده. لاندې چې مسلم شریف وګوري امام ابو زرعه محدث ده هغه د حدیث معنا کوي. وی د حدیث معنا دا ده چې یا خلکو تاسو چې دا ښځې په 3 طلاقو باندې د ځان نه جدا کوئ او دا عادت مو پیدا کړي. د حضور په دور کې دغه کار په یو طلاق کو پسو یې کو. دا طلاق سنی دی کنه. دا ابوبکر صدیق سے په دور کې چې تاسو دا ښځې په 3 طلاقو باندې د ځان نه لرې کوئ د هغه په دور کې عمده کار په یو طلاق کو. د معنا نه ده چې 3 طلاق به واچول نو یو به
ګوره چې د حدیث معنا غلطه وکړي څومره فساد ته جوړ شو. د درس کار نه دی، غلطه معنا چې وکړي خو غلطه مسله ته روباسي. ذهن کې مو خبره کینی سو خبرې شو. دعا حدیث باندې چې عمل کې 15 شرط دي. لفظ صحیح به وای، لفظ چې د غلط که معنا غلطه ده ګوره معنا به هم صحیح ګوري. دوشوي دریم نمبر کم معنا چې تا د حدیث نه راوویسته او کم عمل دې تیتنه جوړ کړو. تا حدیثو کتاب وکته کنه او د دې نه دې کم عمل راوویسته دا عمل به چې کې چې داسې عمل د حضور په امت کې چا کړی دی؟ صحابو کړی، تابعینو کړی، تب تابعینو کړی، امت مجتهدینو کړی. اسې نه چې مولوی صاحب داسې عمل د حدیث نه روباسي. حدیث خو زوړ دی که نه مخکې نه راغلی او تا ته داسې عمل راوویسته چې په امت کې هیچا دغسې عمل نه دی کړی. نو خو معلومیږي دا چې غلط عمل دی راوویسته که نه. ذهن کې مو خبره کینی سم وکړه عمل کې غلط شوی، یا د الفاظ غلط ویری دي یا د معنا غلطه کړې ده یا د دې معنا نه چې کوم عمل روباسي دې کې غلط شوی. حدیث خو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ویلې او دی باندې د صحابو زمانه تیره ده، د تابعینو زمانه تیره ده، د ائمو مجتهدینو زمانه تیره ده. ته خو په 15مه صدۍ کې صوفي صاحب او تا ته داسې عمل راوویسته چې د سره یو کتاب کې نشته. نو بیا غلطه ده. ته به ووایې زه پې عمل کوم دا عمل مې ترېنه جوړ که. اوس کتابونه وګوره چې داسې عمل ته بل چا هم ویستلی. هسې نه چې هغه صحابه او تابعینو ترېنه داسې عمل راویستلی چې ستا د عمل سره ټکر لري. نو ستا علم به ډېري که د هغه به ډېري. د هغه ډېر دی که نه. ذهن کې به خبره کېناست. دې شیونو ته به سوچ کوئ دا سنګینې معاملې دي ګوره. دې دومره فساد او قیامته پورې چې ستا په دې مسلې څوک عمل کوي ته به ګنهګار یې ګوره. دا در چا کار دی؟ څو خبرې شوې. مولوي صاحب درې څلورم نمبر شرط دغه حدیث نه چې تا کومه معنا راوویسته او کم د دې حدیث د معنا مصداق دا څه شی دی؟ دا تا په کم ځای باندې دا صادقېږي؟ هسې نه چې مصداق کې غلط شي. د حدیث د معنا مصداق یو ځای او ته ترېنه بل شی جوړ کې. مثال درته وایم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. دا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے اور بخاری کے اور سنن ټولو کې نه. دا حدیث معنا کوي نه دی مونځ جایز نه دی مونځ مگر په سورة الفاتحه باندې. اوس د دې حدیث مصداق امام دی. دا د چا دپاره دی؟ امام دپاره دی. ځان له چې مونځ کوي که مقتدي ته دی دا په چا فټ کو او ورته ووایو چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. نو زمونږ او ستاسو ملګري په مصداق کې غلط دي. وی د دې مصداق عام دی. امام تم شامل لے، مقتدی تم شامل لے، منفرد تم شامل لے.
نو مقتدی بم د امام پس سورۃ الفاتحه وای. منگ وایو سید مصداق خود عام کو خرازه چې کتاب وګورو کنه کم چې د دې فن ماهران دي څوک چې په حدیثو کې چاکار کړي هغوی نه به پوښتنه وکړو چې د هغوی کم مصداق ښودلی دی او تا کم مصداق وښوده دا دواړه سره یو دي. نو سنن ترمیزی کې یو لوی محدث حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله نا پختنه شوه دا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د دې مصداق څوک دی دا چاته وایو هغه ورته وی اذا کان یصلی وحده دا د هغه چا د پاره دی چې ځان لمونځ کوي یا لکه امام احمد صاحب لوی محدث دی هغه وی د حدیث مصداق عام نه دی مقتدی پکې نه دی څوک چې ځان لمونځ کوي ځان لمونځ کوونکي دوه دي یو چې جمع نه کوي بل چې جمع ور کوي دا امام چې دی دا منفرد دی فی حقه په خپل حق کې منفرد دی چا پسې خو اقتدا نه کوي کنه. اوس ګوره لوی محدث د حدیث مصداق ځان لمونځ کوونکی وښوده او دا زمونږ استاسو ملګری وی عام دی نو مصداق کې خطا نه شو څومره لویه لانجه جوړه کړه. اوس خلک چې امام پسې ولاړي بزان سره لګیایي سورت فاتحه وایي. دا حدیث مولوی صاحب سنن ابی داود کې هم دی. سنن ابی داود کې د دې حدیث راوی سفیان دی سفیان ابن عیینه چا چې حدیث مونږ او تاسو ته راوړی دی او نقل کړی دی د دې سفیان نه پوښتنه وشوه سنن ابی داود به وګورئ چې قربان دا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب د دې مصداق څوک دی دا چاته ووایو چې خامخا به سورت فاتحه وی. سفیان چې د حدیث نقل کوونکی دی او راوی دی هغه ورته وایي چې څوک ځان لمونځ کوي څوک کوي څوک ځان له چې مونځ کوي نو د هغه متعلق دا حدیث دی. والکه چې چا حدیث درته راوړی هغه یو تفسیر کوي او تی بل کوي نو مصداق کې خطا نه شوي. دریم دغه حدیث د عباده صاحب د حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نم نقل لے ترمیزی کې دی. دا صحابی دا حدیث تفسیر کئی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب الا ان یکون وراء الامام. لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب الا ان یکون وراء الامام. که د امام پس ولاړې بیا به په دې حدیث عمل نکړي. د رسول الله مبارک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ د دې مصداق ځان لمونځ کوونکی ښودلی دی مقتدی ترنه ویستلی دی او ته پکې مقتدی شامل دی. صحابی وی نه دی شامل امام احمد صاحب وی نه دی شامل سفیان صاحب وی نه دی شامل ته شامل دی. نو په ایمان ووایه سړی څوک داسې کوي امت ته په غلطه مسله باندې روان کړ امام پسې ولاړ دی او سورت فاتحه وایي. په مسلې درته بحث کومه زه د دې کمرې په واسطه باندې ویمه مشرق نه مغربه پورې جنوب نه شماله پورې هر کتاب
چې یو حدیث راته چاو خود ضعیف او پاغې کې لیکلیو چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب مقتدی ته شامل له حواله د دوی کار دروغ بنوي او د خپل مسلک او د مذهب پرې خودل دا زما کار زه بدل ترته اعلان کو نو چې ټول امت کې سړی نشي پیدا کولی او ته مولوی صاحب د غره نه راکوش یو مزداق خو غلط شوې که نه نه د حدیثو په کتاب کې شته چې مقتدی ته شامل دی نه د عام علماو په کتاب کې شته صرف د په کتاب کې ذکر دی چې مصداق د ښودلی دی ما په خبره پوه شوئ نو حدیث باندې عمل در چا کار نه دی څومره تاوان یې وکړو وی کو که وی نه کو بلکې زمونږ بعضې احناف هم پکې شکونه کوي یاره حدیث کې راغلی دی اکثر چې ما سره په صف کې ولاړي پسه پسه کوي سلام وایي ولکه تا خو خیرت وی صورت فاتحه دی او کنه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب مې هغه ته وګوره دته هم ویرس راورسېدل حدیث باندې عمل شرط دا دی مولوی صاحب مصداق به خیدت چا سره تعلق لري ذهن کې مخبره کینی سو خبرش سلور پنځم نمبر خبره هغه دا ده چې حدیث به صحیح وي حدیث به صحیح به حدیث صحیح چې څوک پیژني دا ډېر لوی علم غواړي زمونږ استاسو په دماغو کې دا دي چې کم حدیث په بخاری شریف کې راغلی خلکو ته داسې ویلي دا صحیح دی کم چې د نورو کتابونو د احادیثو کې راغلی دا د دې په مقابله کې ضعیف دی دا غلطه خبره ده دا حدیث خود امام بخاری نه دی کنه دا حدیث خود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبره ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره چې صحیح ثابت شي هر کتاب چې د احادیثو کې وي صحیح دی بخاری شریف کې داغي ذکر کول د ترجیح وجه نه ده حافظ ابن الحمام رحمه الله فتح القدیر کې په دې باندې زبردست بحث کړی به درته حواله وخم ان شاء الله ذهن کې مخبره کینی ورځي وګورم کې دې شرا سره دا څه شی مله پیدا کړی شي کار به سم شي دلته چې ما یو عکس ویستله د دینه وتلی دی بیا درته ښیم انشاءالله ښه ضروري حواله ده ښه
دا فتح القدیر دی ها اول جلد دی د نیر نشي ما سره به د مکتبه حقانیه حنفیه دی کې صفحه د مولوی صاحب 402 402 او 403 چې وګورئ بیا به متشفی وشي ها ځان نظر ته نه وایم مونږ تاسو خو ناقلین یو کنه څه چې علماو خبرې کړي درته وایم نو حدیث ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دے زه چې ته خبرې کوم عقل پې راکوس کوي چې زه څه وایم درته دا حدیث ته امام بخاری رحمه الله نه دی دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبرې دي حدیث چې صحیح ثابت شو که هر کتاب د احادیثو کې وي بس هغه صحیح دی که نور کتابونو کې صحیح حدیث ثابت شو او بخاری شریف کې داسې حدیث ہو چې دا غبل صحیح حدیث په معارضه کې ہو نو د ترجیح وجه دا نه ده چې دا بخاری کې دی او غیر بخاری کې دی نه ترجیح وجه به بل پیدا کې او هغه دا ده چې دا ما کم شرایط درته وي یہ په معنا کې غلطي یا الفاظ غلط وي یا مصداق کې غلطي دلته درنه کار خراب شوی دی نو بیا به علماو ته رجع کوي هغه د احادیثو په منځ کې تطبیق کوي چې د دې حدیث دا معنا د دې دا معنا نو تعارض ختم ذهن کې مو خبره کینی ځکه حدیث خود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی هر کتاب د احادیثو کې چې حدیث مولی ده خو صحیح وو نو هغه قابل د عمل دی دا شرایط به ذهن کې ساتئ ذهن کې مخبره کېناست او صحت د احادیثو دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی دا امر منسوسی نه دی ګوره دا اجتهادی دی یو حدیث بای د یو محدث په نظر کې باغه صحیح وي او مغه حدیث بای د بل محدث په نظر کې به ضعیفي نو چې یو حدیث ته چا ضعیف وي دا معنا نه ده چې حدیث ضعیف دی دا د رایه ده او وګورئ چې چا ورته صحیح ویل دي کنه دا یو محدث چې حدیث ته صحیح وایي دغه حدیث ته دا بل ضعیف وایي ولی دا غي مختلف اسباب دي یو سبب دا ده چې دا چا ورته ضعیف ویلی دي دته دا حدیث په داسې سند رسیدلی دی چې هغه ضعیف دی چا چې ورته صحیح ویلی دي دته دا حدیث په داسې سند رسیدلی دی چې هغه صحیح دی هغه سند هغه سره نشته صحیح سند هغه سره نه نو د فیصله چې کوي نو د خپل سند متعلق کوي چې فیصله کوي نو د خپل سند متعلق کوي ګوره دویم سبب دا دی څوک چې د حدیث ته ضعیف وایي د ده په نظر کې چې د صحیح روایات کم شرایط دي کم شرطونه دي هغه دې کې نه دي موجود شرطونه سخت دي او ډیر دي چا چې ورته صحیح ویلی دی د ده شرایط شرطونه د صحیح حدیث دپاره دا لږ دي او کم دي او هغه پکې موجود دي نو د شرایط د صحیح حدیث پکې شته دی ورته صحیح وایي د شرایط پکې نه دي موجود دی ورته ضعیف وایي لکه د امام بخاری رحمه الله او د امام مسلم رحمه الله خپل منځونو کې دا استاد او شاګرد دي او ټکرې دي امام بخاری رحمه الله فرمایي دا یو محدث چې د بل نه نقل کوي استاد او شاګرد د دې استاد او شاګرد زمانہ به یو وي او دې شاګرد چې خبره ته نقل کړي دا استاد به لیدلې می
ملاقات بم وی زمانم یوا ملاقاتم ضروری دا کلک شرط ہے. امام مسلم رحمه الله فرمائی نا کله چې زمانہ یوا وا ملاقات پکې ضروری نه ده. نو امام بخاری سے د خپل شرایطو چې شاته صحیح ویلې ده هغه نه کتاب جوړ کړي صحیح البخاری. امام مسلم رحمه الله خپل شرایط دي دغه احادیث ته امام بخاری رحمه الله نه اکثر پاتې دي ځکه د په شرط نه دي برابر. د جدا د حدیثو کتاب شروع جوړ کړي صحیح مسلم ورته وایي. دا ولی ځکه د استاد او د شاګرد په شرایطو کې فرق وکړي. نو کم احادیث چې مسلم شریف کې دي او بخاری کې نشتا دا پنځ د امام بخاری رحمه الله ضعیف دي خو پنځ د امام مسلم رحمه الله سدي دا صحیح دي. بیا یوازې بخاری او مسلم په صحیح احادیثو کې نه دي لیکل شوی. صحیح ابن حبان اتنه جلد کتاب دی. صحیح ابن خزیمہ مستدرک حاکم نور کتابونه مسند ابی عوانا مسند ابی یعلا هغه په دې موضوع باندې لیکل شوی دي. بیا نور علما لګېدلی دي دا غوی خپل رایه ده. ما سره کتاب دی صحاح الاحادیث فيما اتفق على صحته اهل الحديث. دی کتابونو ته ولې ضرورت دا ځکه مولوی صاحب چې د دوی په دې شرایطو کې فرق دی. نو دا معنا نه ده چې دا حدیث په نزد د یو محدث صحیح دی نو دا به یقینا دی باندې بچا جرح نه کړي دی باندې چې د چا په علم کې او شرایطو کې د شرایط د صحت برابر نه او ته ضعیف وي. دا ضروری نه ده چې یو حدیث ته چا ضعیف وي نو دا به یقینا ضعیفي نه د نورو محدثینو په نظر کې هغه صحیح دی. نو دا پیژندل مولوی صاحب دا ډېر لوی علم غواړي. دا زمونږ استاد ملګري الله دې په رحم وکړي دوی چې دا کتاب وګوري د حدیثو نو دوی یو کار روان کړی بازار کې چې د حدیثو کتاب والی هلته محقق پې لیکلی تحقیق پې بچا کړی کتاب چې راوالی او د حدیثو کتاب ګوري حدیث به دې خوښ شي ډېر مزېدار لاندې چې وګورې 10 ردونه پې کړي دې کې دا راوي دی او ضعیف دی او دا راوي دی ضعیف دی بلکې دا حدیث دا اصل نه لري او موضوعي دی. والکه ته څنګه وایې چې اصل نه لري دا تا چې په چا تحقیق کړی دا د حدیثو کتاب نه دی. ته څه فکر لرې عام مسلمان به د الله په پیغمبر دروغ ووایي؟ یو سړی محدث دی تقوادار دی ټوله زندگی په علم کې تیره کړې ده هغه په رسول الله مبارک دروغ ویلی دي چې په دې حدیث کې دا دي منم ستا په نظر کې دا ضعیف دی خو د کتاب مولا په نظر کې دا قوي دی. ګوره ځکه د حدیثو کتاب یې جوړ کړی نو چې چاته د حدیثو د کتاب نه حدیث وی هغه درته وی وګوره دا لاندې دا ضعیف دی دا دی د حدیثو نه به دې زړه تور کړي. ټولو کتابونو سره دا کارونه کړي او هر چا سره د جرح او د تعدیل کله دومره کلک علم دی شته سره دا خو ګران کار دی. څو شرایط مې درته ووي 5 د حدیثو لفظ به صحیح وي نحو او صرف او فنون به دې ویلي. نمبر 2 معنا به صحیح کې. دریم نمبر دا کم عمل چې دې ترې نه جوړ که دا په امت کې خیر صراط الذین انعمت علیهم د ځان نه بلارې نه جوړی اهدنا الصراط المستقیم خدای موږ ته نیغه لاره وښیه جنت ته چې تلې د ستا رضا ته نو زه به جوړم نه
صراط الذین انعمت علیہم کنا مخکنیو خلقو چې کملاره د جنت او عمل مونږ او تاسو ته ښودلی هغه مونږ ته وښیه تا خو د ځان نه جوړه کړه که نه دا صراط الذین انعمت علیهم دی نه که نه وي ښایه کوم عمل چې ته نه جوړی دا به صراط الذین انعمت علیهم باندې عمل کې څلورم د دې حدیث مصداق به ښیي دې باندې به څوک عمل کوي هر سړی به پې کوي نه پنځم نمبر دا حدیث صحیح دی او که ضعیف دی چا چې ورته ضعیف ویلي او به ګورې چې چا ورته صحیح ویلي دي که نه معلومات به کوې چا چې حدیث ته صحیح ویلي دي او به ګورې چې چا ورته ضعیف هم ویلي که نه بیا به دا دواړه علما وګورې د کمې پایې خلک دي دا زمونږ او ستاسو ملګري ته چې یو حدیث میلو شي او پاغه کې یو راوي خیانت درته خیم پاغه کې څه وي یو راوي وي خدا حدیث د دوی په طبیعت نه برابر غاټې ورته لیکلي ضعیف لکه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په روژه مبارکه کې 60 رکعات تراویح وکړي سو دا حدیث د امام بخاری رحمه الله استاذ ابن ابی شیبہ هغه کتاب لیکلی اته جلد په احادیثو کې دا حدیث یلته راوړی دی حدیث ته لیکلی دی چې ضعیف والی وی په دې کې یو راوی دی ابراهیم ابن ابی شیبہ قاضی الواسط دا ابراہیم عثمان ابن ابی شیبہ دا ابراہیم ابن عثمان وی دا ضعیف تے کنا مولوی صاحب امدی ابراہیم پا کتاب الجنائز دا ترمیزی کے وګورئ حدیث راوړی دی چې په جنازه کې به سورۃ الفاتحه وی دقه راوي پکې دی ابراہیم ابن عثمان ابو شیبہ قاضی الواسط هغې ته لیکلي دي صحیح د انصاف دی چې ستا د طبیعت خبره وکړه او صحیح چې ستا د طبیعت خلاف خبره وکړه او ضعیف نو اوس به دا ضعف او صحت مني دا خو په تعصب بنا دی دا خو په تحقیق نه دی بنا جنازه کې چې سورۃ الفاتحه به وایي دقه راوي پورته شوی دی او مونږ او تاسو ته حدیث هلته لیکلي صحیح 60 رکعات تراویح چې د طبیعت خلاف دي دلته ورته لیکي ضعیف نو سړی ته به ګورې چې چا ضعیف او صحیح ویلی دی دا انصاف دی دا خو انصاف نه دی سنتو نه پس دعا بدعت دی ولی نه رسول الله مبارک کړي نه صحابو کړي نه تابعینو کړي د ځان نه وی جوړه کړي دا موږ صحیح ده ته خو ډېر ښه سړی مسله دې ونه کړه دغه کتاب کې د اختر نه پس دعا تی پوښتنه شوې ده د اختر نه پس دعا څنګه ده وی اختر نه پس دعا نه نبی علیہ السلام کړي نه صحابو کړي نه تابعینو کړي بیا هم ښه کار دی ولی کم روایات چې د دعا په فضایلو کې راغلی دي نو دا په هغې کې شامله ده موږ وی عجب انصاف کم کار چې دعا بعد الرواتب کې و خو ستا د طبیعت خلاف و هلته بدعت حکم لګی کمه دعا چې د اختر نه بعد وه او تی کې ستا د طبیعت خلاف نه ده هلته ورته سنت وایي تا نه به الله پوښتنه نه کوي چل ولې کې ذهن کې مو خبره کېناست نو مولوی صاحب چا چې حدیث ته صحیح ویلی دی او قوي دا لوی باب دی دا در شاکار نه دی پوهېږي زمونږ په دې وړوکي علم کې چې دې کې درته دننه شم مازدیګر پورې نه ختمېږي حضرت دوی نه ډېر خفه یم
امت سره ډېر لوی ظلم وکړ. حدیث صحیح دی او ضعیف دی. چا چې حدیث ته ضعیف وي 5 خبرې به پوښتنې ته کوي څو نام د نیر نشي. یو جلسې ته ځمه دا د سربندۍ والا زه د کاره ویستلی دلته راپسې نه څو خبرې دي 5 ګوره دریاب درته کوزه کې بندومه. اول نمبر خبره دا کم عالم چې په دې محدث جرح کړی ده چې دا کمزور دی د جارح عالم پایا او علم با د مجروح نه پورته وي. اوس موزین کې خبره کې نسته والکه چې دا جارح کمزور وي او مجروح لوړې مرتبه والای نو جرح صحیح ده. دا سه خلک ګوره امارت اسلامی پسې خبرې کوي علماء پسې محدثینو پسې نو دوی خبرې مونږ جرح پې کړې ده خله خواره خبرې کوي کنځلې کې او کار سوی کې غیبت کې که دروغ وایي خو ستا خبرې ته کله اعتبار دی چې په چا د جرح کړې ده نو خو لوی خلک دی. ذهن کې مو خبره کېناسته جارح عالم بسئی د مجروح نه به لوړی. اوس امام دار قطنی رحمه الله وای امام دار قطنی محدث ته او زمونږ د سر تاج دی منګ د پخو ګرد ته نه رسیږو. زه د محدثینو بې ادبي نه کومه د دې علماو محدثینو چا چې موږ نه مخکې یو وړه رساله لیکلې ده زه د هغې د پخو ګرد ته نشم رسېدلی اړې لوی خلک. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د خپو ګرد ته امام دار قطنی نشي رسېدلی. امام دار قطنی چې وایي چې ابو حنیفه ضعیف مونږ وایو ډېر قدر دی کوو احترام دی کوو مونږ ستا د پښو خاورې نه یو. محدث خفه نه شي په داسې یو عالم او محدث ته جرح کړې ده جرح خو پرېږه ده چې د هغه د پوزې نه مچ هم نشي پورته کولی. محدث یې خو د امام صاحب دومره لوی شان دی چې قسم دی که ستا جرحه د امام صاحب د دې پوزې نه مچ پورته کي. حنفیت غر خو کنل جدا خبره ده حنفیت خو د پولادو غر دی پیږي دا د ډېر مخکې نه خلک لګیا دي او دا شاولې راوستلي دي غټې غټې شاولې او حنفیت غر ته اچولي دي. قسم دی که اوسه پورې تی یو شګه لرې کړې ده چاته چې وران ښکاري هغه حنفي نه دی. څوک چې حنفي یو شګه نه ده یو شګه قسم دی که تینه لرې کړي دا د فولادو غر دی دې سره سر مه وه. نو موږ وایو جارح عالم به د مجروح نه څه وي دا لوړ وي د جرح هېڅ کار نه کوي. خطیب بغدادي په امام صاحب باندې رد کړی. خطیب بغدادي مورخ دی محدث دی موږ ته لوی خدمت دا کړی دی چې قاعده بغدادي لیکلې ده. قاعده بغدادي د ده تصنیف دی. موږ د پښو ګرد ته نشو رسېدلی هغه په امام صاحب رد کړی خو قسم دی چې خطیب بغدادي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د پښو ګرد ته نشي رسېدلی. د خطیب بغدادي دا ټولې خبرې چې راغونډه کې د امام صاحب د پوزې مبارکې نه مچ نشي لرې کولی داسې غر دی. خبرې ته هم سوچ کې تا ته یو سړی وي د داسې امام مقلدی چې هغه کې دا کار او دا چا لیکلي خطیب بغدادي ورته موږ ډېر احترام کوو موږ بې ادبه نه یو کتاب دی واپس کېده. ابو بکر ابن ابی شیبہ باب لګولی باب رد علی ابي حنیفه. موږ وایو چې ابو بکر صاحب ستا د پښو ګرد ته موږ نشو رسېدلی ډېر لوی محدث خو قسم په الله چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د پوزې نه مچ نشي لرې کولی.
علامه کوثری په لګېدلې دی د یو اعتراض جواب ورکړي د کتاب نه ورکړي خطیب بغدادي ته جواب کړي تانیب الخطیب فيما ساقه على ابي حنيفه من الاكاذيب بیا یو ملګری لګېدلې د تانیب الخطیب جواب کړي لکه خندا چې کوي د درچا کار نه دی هغه بیا دته جواب کړي جواب چې وګورئ ناول بچ دی د ګردو علاج کوي چې د خندا نه مړه نشي یا جواب دسی طاقت وګوره استاد خبرو ته وګوره غرض مې دا د مولوی صاحب دا مې زستاوزین کې خوا جارح عالم با د مجروح نه مرتبه صحیح دا بلوړی کني دنیا کې هر جرح ته چمنګ اعتبار ورکو مولوی صاحب داسې سړی به پیدا نه کې چې هغه د جرح نه خالی انسانان نه یو داغ داغ مت کہو سب داغدار ہے بے داغ وہی ہے جو پروردگار خود داغ تا بگوری کنه چا لگولے دویم نمبر شرط چو سڑوی حدیث ضعیف دے جرح کڑے دا دویم شرط دا دے تاریخ بگوری دا جارح عالم کل پیدا دے و کل وفات دے مجروح عالم کل پیدا دے و کل وفات دے والکه چې جارح عالم رستو تیر شوی سل کالا مجروح عالم ترنه سل کالا مخکی نو دته سپته د چاغه خراب ساړو دی بسند وای د دې جرحي که سند ور سره او سیدا که سند سره نو غلط وای دته سپته ده د لیدل نه دریم نمبر د جارح عالم کله او وطن او د مجروح عالم کله وطن دا به یوي یا به سره نږدې او چې یو په بغداد کې اوسېږي مولوي صاحب او ته په کابل کې اوسېږي ته هغه ملا خساړی نه دی تا نه به خلک پوښتنه کوي چې والکه هغه بغداد کې اوسېږي ته په کابل کې نو څه پروګرام دی نو ته به یو ویډیو ښیې یو سړی به ښیې چې هغه تللی او خبرې چې دا ونه ښیې بیا صحیح نه ده کله به سره یو یا به نږدې وي بیا به کار کیږي څلورم نمبر مولوی صاحب دا جارح عالم با متعصب نہیں حسامی میں ویل دا حسامی کے راوی کی شرط جارح کے وی چې متعصب بنئی لاندې نکتہ وګورئ که ابن الجوزی و شعبہ د ابن الجوزی جرح معتبر نه دی دا خو متعصب دی متعصب پیژنئ د ډلې خپل ډلې صفتونه کوي تعصب وای ډل پرستی ته او قوم پرستی ته دا زما ډله ده که غلط کې او که صحیح کې زه به دفاع کوم او غلطه ده او زه یم زه حنفي یم او اهل سنت یم که دوی غلط کارم کوي زه دفاع کوم دا غلطه ده او تعصب دی جاری عالم به متعصب نہیں سو خبرش سلور پنځم نمبر خبره جرح به مبهم نہیں مفسر بئی جرح مبهمه فلانه محدث ضعیف دی چې وجه ونه وای او سبب ونه وای دا مبهمه ده دا اس قابل اعتبار نه ده فلان متروک فلان واهن اختلط فی آخر عمره دا ټول خبرې چې دي دا مولانا صاحب جرح مبهمی دي آخر عمر کې د ذهن کې فرق راغی نو دا حدیث د آخر عمر دی که د مخ کې دی او دا به ثابته چې څنګه ذهن کې فرق راغی فلان کذاب دا دروغجن دی دا مبهم جرح دی د مبهم جرح فائدہ مولانا عبدالحی سے بوی رفع و تکمیل کی وی د جرح مبهم فائدہ دا توقف دی د کم راوی متعلق چراغ چې متروک ضعیف وغیرہ تا ته وی طالب جان ته خو کتاب ګوري او شی پکې را پیدا شي ته په دې حدیث ته ضعیف مو آیا خو ته په دې عمل کې لږ توقف وکړه عمل کې څه وکړه
عمل کې لږ توقف وکا او د دې راوي تاریخ وګوره، د تاریخ په کتابونو کې او د جرح کې د متعلق علما څه وایي. نو بیا چې د تاریخ دی وکته، د پروګرام دی وکته، بیا هلته وګوره مبهمې دي که مفسرې دي. که مبهمې هلته مبهمې وي او بعض علماو د توثیق کړو، بیا اصل په مسلمان کې توثیق دی، تعدیل دی، جرح عارضی ده. ګوره مسلمان وی دی ته چې الله نه بډاریږي، رښتیا به وایي، صحیح خبره به کوي، نو بیا به هلته په تعدیل باندې عمل کوي. بیا د هغې خپل قواعد او اصول دي. نو دا مې درته مولوي صاحب دریاب په کوزه کې بند که ښه نیر نشي. ګوره هسې نه چې بازار کې د حدیثو کتاب واخلی او حدیث مخوښ شي او لاندې غوبل وګورئ چې متروکو نو دا او دا او زړه مو خفه شي چې یا خدایا اوس به دا حدیث چاته ځکه نه وایو چې داسې دي. نو هغې ته هغه دې تا خفه نه کړي، هغه به وګورې. دا زما دا 5 خبرې به ذهن کې وساتي. نو والکه په حدیث باندې عمل کول ګران نشو او د هر چا کار دی نه دی. او دی چې وایي چې کلنډر سره به می، موټروان سره به می، دیقان سره به می، طالب سره به می، چڼي سره به می، استاد سره به می، حدیث به ګوري او عمل به پکې. ولې دا ټوخي دي، دا چرته گپ دی. نو ځکه امت په اختلاف کې پیدا که، اختلاف نشته په دین کې. ګوره تاسو وی الله مو یو دی، پیغمبر مو یو دی، الحمدلله قرآن کریم مو یو دی، مسلک او مذهب مو یو دی. څنګه دوه مسلې موږ او تاسو دا دغه پروګرام دی چې تحقیق نه کوي او کتاب کې مسله وګوري او بیا خلکو ته کوي. حدیث د حدیثو په کتابونو کې وګوري والکه دا خبرې غلطې دي او ته صحیح کار نه کوې. دی وجه نه زموږ علما وایي په حدیث به عمل نه کوې، په سنتو به عمل کوې. سمې وي په حدیث به عمل نه کوې. سنت هغه حدیث ته وایي چې صحابه کرامو تابعینو په عمل کې راوستلی، هغوی پې پیږي چې د دې حدیث دغه معنا ده او دغه عمل ترېنه راوځي. او چې صرف په حدیث عمل کې او د صحابو په عمل کې نه وي، خو د رسول الله مبارک خصوصیت دی یا هغه منسوخ دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک معراج ته تللی او تا زینې را پیدا کړي چې زه به هم بره وروخېږم. په حدیث باندې به څنګه عمل کې؟ نو څه یې وی د نیا سره برابروله، ویشلوله. نو څه پیدا وه او خلک وی دا د نیا سره برابرو. نیم خلک لاندې شو او نیم بر او کش کولې، بس هغه یې وشکول. والکه وبش کېږي، دا کارونه مه کوه، دا د لویو خلکو کارونه دي. حدیث کې راغلی رسول الله مبارک 11 بیبیانې کړي. کله چې حضور وفات کېده 9 بیبیانې په نکاح کې وي، عمل پې کې اوس 9 بیبیانې کې. دا حدیث نه دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک وای زه د الله رسول ما، او ته وی چې زه به هم پې عمل وکړم، زه د الله رسول ما. په زرګونو احادیث به درته وښیم چې هغې باندې ته عمل نشي کولی، در چا کار نه دی. دا ګرانې خبرې دي. ذهن کې مو خبره کېناسته. زه نو بیا به سبا ته جرابو مسله وکړم. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا